په کومو شونډو چې د الله تبارک وتعالی د کلام تلاوت کیږي، په دغې شونډو باندې جبرائیل علیه السلام خپله خوله لګوي. ای مورې خوشحاله شه، ای پلاره خوشحاله شه چې ستا په زامنو کې داسې یو بچی موجود دی چې هغه د الله تبارک وتعالی د کلام تلاوت کوي، د الله رب العزت کلام یې په یادو باندې یاد کړی دی، د الله تبارک وتعالی کلام لولي. نو مورې خوشحاله شه، ای پلاره خوشحاله شه، مورې تا ته د مبارکي وي، ای پلاره تا ته د مبارکي وي چې ستا په اولاد کې داسې بچي دی چې هغه د قرآن کریم تلاوت کوي. نو مورې ته ډېره زیاته بختوره یې چې کله ته ماښام بستره سمئ او ته پکې حافظ قرآن له بستره سمه کې. ای مورې ته ډېره زیاته بختوره یې کله چې ته په کور کې روټۍ ایږدې، یو حافظ قرآن ته پکې ډوډۍ کېږدې، یو عالم دین ته پکې روټۍ کېږدې او هغه چې دی نو هغه وخوري. ای پلاره ته ډېر بختور یې چې کله ته په خپلو بچو باندې خرچه کوې او هغوی له چې دی نو د ګرمۍ یا د سړځۍ دپاره کپړې اخلي، نو ته پکې یو حافظ قرآن له کپړه والي. ای پلاره ته ډېر بختور یې، ای مورې ته ډېره بختوره یې چې ستا په بچو کې داسې بچي موجود دي چې هغه د قرآن حافظان دي، هغه د قرآن عالمان دي. نو ته ډېره زیاته مبارکه مورې، ته ډېر زیات مبارک پلار یې، په دې باندې خوشحاله شه او د الله تبارک وتعالی شکریه ادا کړه.